دغه شان د مفتي صاحب په باره کې یو څو اشعار په اوچت ډول جواب راکړئ. یا په ما ګران دي یې مال دي یو بل دي یا د خارنګي طالبان دي یو بل دي مبارک چې کومه کله ده په دې به په اوچت اواز وکړي چې مفتي صاحب خوشحاله شي. یا د مفتي سردار علي په شان خلق ځای یا په ما ګران دي ټول مریان دي یو بندي چې په ښکلي آواز مدح ده حضور کې ځای دیوبندیان څوک څوک چې دیوبندیان دي هغه ملګري به راسره وایي موږ دیوبندیان یو موږ دیوبندیانه په اوچت اواز موږ دیوبندیان یو موږ دیوبندیان وایي وایي موږ دیوبند یو موږ دیوبندیانه نه کوي پروا د چا د حق دي پتنګان یو موږ دیوبندیان یو موږ دیوبندیان وایي وایي موږ دیوبندیان یو موږ دیوبندیانه نه کوي پروا د چا د حق دي پتنګان یو موږ دیوبندیان یو موږ دیوبندیان وایي وایي موږ دیوبندیان یو موږ دیوبندیانه. مفتی صاحب ته د دعوت ورکولو نه مخکې زه د خپل د طرف نه د خپل اهل و عیال د طرف نه د دې اهل علاقې د طرف نه د ټولو د طرف نه مونږ د مفتی صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوو. مونږ د مفتی صاحب ډېر زیات ممنون او مشکور یو چې دوی د خپلو مصروفیاتو باوجود مونږ له خپل قیمتي لمحات او قیمتي وخت راکړلو او زمونږ د فقیرانو د عاجزانو دې جونګړې ته زمونږ په دې خوشحالۍ کې مونږ سره شرکت وکړلو. اوس بلا تاخیر زه دعوت ورکوم زمونږ د زړونو دړکن زمونږ د زړونو ښکلا فخر علماء دیوبند حضرت مولانا مفتی سردار علي حقانی صاحب هغه مفتی صاحب چې د باطل په سترګو کې سترګې اچونکي دي هغه مفتی صاحب هغه حقانی صاحب چې د اغیارو په سترګو کې سترګې اچونکي دي په هر مجلس کې په هر منبر باندې په هر محراب باندې په هر مجلس کې په هر ډګر باندې هر اغیارو ته هر باطل ته او هر چا ته په سترګو کې سترګې اچونکي او حق وینا کوونکي او د چا نه یریدونکي نه دي. دا هغه مفتی صاحب دي دا زموږ هغه مشران دي هغه علما دي هغه حقاني عالمان دي هغه دیوبندي عالمان دي هغه حنفي عالمان دي چې خپل سرونه په خپلو تلو کې ګرځوي او د مرګ نه یریدونکي نه دي. مرګ ته غاړه غټۍ
د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي ټول د نعرې جواب ورکړي نعره تکبیر نعره تکبیر سره به کف سره بلند سره به کف سره بلند حضرت مولانا مفتی سردار علي حقاني صاحب الحمد لله وحده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم فالتمسوا الرزق بالنكاح وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين लफ्जों को भेजता हूँ पियाले खरीद लो शब का सफर है उजाले खरीद लो लफ्जों को भेजता हूँ पियाले खरीद लो शब का सफर है उजाले खरीद लो और न हो सकेगा मुझसे गुस्ताखे पैगंबर का एहतराम न हो सकेगा मुझसे गुस्ताखे पैगंबर का एहतराम मेरी सुबह के वास्ते ताले खरीद लो मेरी सुबह के वास्ते ताले खरीद लो और ये सच है कि खतरे अगयार बहुत है ये सच है कि खतरे अगयार बहुत है पर क्या करे ताजदारी खत्म नबुव्वत और सहाबा से प्यार बहुत है दानचे द जानन गाड़ा में पर गुलु खैस्तकीगी दानचे द जानन गाड़ा में पर गुलु खैस्तकीगी गुलु नमी जानन ता पर कतुलु खैस्तकीगी गुलु नमी जानन ता पर कतुलु खैस्तकीगी और बिलालो हबशियो सय्यदुना खलक बोली बिलालो हबशियो सय्यदुना खलक बोली हर तूर पतगा खौरु लुगड़े तुलु खैस्तकीगी हर तूर पतगा खौरु लुगड़े तुलु खैस्तकीगी और दाना चिम्मदीना गनी अवल न मदीनवा दाना चिम्मदीना गनी अवल न मदीनवा यसरबना मदीनशवा स्ता पतलु खैस्तकीगी यसरबना मदीनशवा स्ता पतलु खैस्तकीगी और समा दरुद सलाम पजान मंसूर का पैगंबरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समा दरुद सलाम पजान मंसूर का पैगंबरा अमल द दुरूदुनो पलुस्तलु खैस्तकीगी अमल द दुरूदुनो पलुस्तलु खैस्तकीगी पनियत द इबादत दरूद शरीफ दुलवाए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम मशाइख इज़्ज़ाम बुजुर्गान दीन मुअज़्ज़िज़ीन अलाका बिलखुसूस ज़िक़दर ज़िवक़ार लायक सदर एहतराम जनाब मौलाना इरफानुल्लाह साहिब हर दिल अजीज शख्सियत फाजिल देवबंद सानी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी दारुल उलूम हक्कानिया जनाब मौलाना जमालुद्दीन हक्कानी साहिब ज़िक़दर ज़िवक़ार जनाब मौलाना हाफिज अबू बकर साहिब सनाफ़ान मुस्तफ़ा जनाब कारी सनाउल्लाह मदनी साहिब
रफीक मुकर्रम, बिरादर मुकर्रम, तर्जुमान देवबंद, तर्जुमान नौजवानान अहनाब, हर दिल अजीज शख्सियत नौजवान आलिम दीन जनाब मौलाना कारी दाऊद जान साबिर साहिब, दीगर मुख्तदर उलमाए किराम, तुलबाए इज़्ज़ाम, ददी हुजरीन गिर चापिया पकूरनों की बल्कि मखसूस कम से लाउड स्पीकर लगे दली पदाकूर की बा हया बा वफा पाक दामन पाक लमन खवातीन इस्लाम मस्तूरात और इंतहाई गयूर इज्जतमंद मुसलमानों निकाह दवादो मुनासबत सरा चंद गुजारिशात तासु मखिता बाई रोड न बाई एयर की खौदल वाड़म आगे नमक के तासु द टूलू सगवाड़मा पहुंचे तो वास सगवाड़मा लग समान दास क्यों आया सगवाड़मा समान दास दास ना सगवाड़मा कसखल को पति बाने दर्द हुई सरदार हक्कानी हुई तवज्जो खुदा अर्चा अपन तक ये कलाम में खबरों की बार बार पर बयान की तवज्जो मुतालबा को तासु उगुरे दा सुमरा हजरात ची चाला चाला खुलवर करी चाला चाला कला कुदरत पता कलम प कलाम प गुफ्तगू बानी कुव्वत वर करे सो खबरी कोली शी न दा हर चा अपन तक ये कलाम तासु गुरे खलक ची सिंगल बीट डबल बीट की केन या पजमर कीन न खलक वर तशात तकिया की दी पागे अटैक लगी पागे रख अड़ख लगी यो द मिलाद पारा तकिया दा यो द कलाम द पारा तकिया दा नागे द वही तकिया कलाम बाज खलक तासु को छे बयान की नागे ची बदरी खबरी की दिया हुई औरी बिया लक साथ पस हुई औरी बिया न द चाता के कलामी औरी और द चा बाज मशरान प खबरू की तके कलाम दारी वक्त दे दी और द चाता के कलाम दासी पूछवे अब दचा तक कलाम दरियो खबर न पसवी मतलब दादी बिया यसु खबरियो की बिया हुई मतलब दादी और सु पर बयान खबर की जो है डीर हुई सुख चिदी डीर हुई सुख चिकमदी हुई जमून कली की तबलीग वाला अमीर से दे दावत तक कलाम दे आगे हुई आगवी कामयाबी अल्लाह ताला पतिन की खिदा अल्लाह बरासिकु कश्फ बकु तालीम बकु शबजुमी लबसु लगा हर चखपल तक कलाम उसे चला अमीर से कलवी की न पदी ओसरा देजानुम चारज की और खलकुम चारज की हर चखपल तक कलाम जमात तक कलाम सशेदे क्या सेने सशेदे आयो सड़ी वो चिकमदे ढेर हुई चावरती दा चिकमदे मो आया अगर वर्तवी कसोक में सर दत्तनी हुस की चिकमदी कसोक में सर दत्तनी हुस की चिकमदी वाव बनलम द चिकमदी कसोक में सर दत्तनी हुस की चिकमदी वाव बनलम द चिकमदी न बाहर हरस्ता दूर सब आराम द इंतजामी वाला इलावा जो सोरा कसान वाला डी दाकीने चासा चे बंद स्विच दाकीने और तासुले बिलग्रानी स्टेश ज़ाग द नवशेरा केन नराला मतदा तक ज़ेता नशकीने रानी स्टेशन लग उन हरकतों के बस अज़मत निकाह इमामुल अंबिया खातिमुल अंबिया द द्वारो जानो सरदार द अल्लाह हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़मत निकाह हवाले सरा जमा पैगंबर ऊपर में अरबाउ मिन सुननिल मुरसलीन सलूर सीज़ुन दा तमाम पैगंबरन सुन्नत थी अल अव्वल अन निकाह दा तमाम अंबिया सुन्नत दा वल हया दा तमाम अंबिया सुन्नत हया दा द्रेम नंबर 73 खुशबू लगवल दा तमाम अंबिया सुन्नत थी
سلورم نمبر سواک مسواک کول دا د تمام انبیاء سنت دی نبیا وایا دا تمام انبیاء غټ غټ سنت سودی سودی دا څه پکې وده دي سودی یو څو پکې ګازاره کومه سودی په زور وایي سودی په زوریاتو دپاره ښه کړی دی کولی شو جواب نه راکړي سودی آسماني کتابونه څلور دي مقرب فرشتې څلور دي دا خو عام زه وایم چې مسلکونه څلور دي مذهبونه څلور دي په اودس کې فرض څلور دي د پیغمبر یاران څلور دي پهله فرصت کې تبلیغ کې میاشت کې څلور دي مقرب فرشتې څلور دي آسماني کتابونه څلور دي خو تا ته پته نشته په توجه کې حروف څلور دي په توجه کې حروف څلور دي اور دا خو هر چا ته د توجه ضرورت دی څوک چې قرآن ته متوجه کې څه به ورته وایي نه جذبه کې وایي څه به وایي څوک چې حدیث ته متوجه کې څه به ورته وایي څوک چې تبلیغ کې څلور میاشتې ته متوجه کې څه به ورته وایي څوک چې درس قرآن ته متوجه کې څه به ورته وایي څوک چې د ختم نبوت تحفظ دپاره متوجه کې څه به ورته وایي څوک چې د ناموس رسالت دفاع دپاره متوجه کې څه به وایي صحابه او د آل بیتو د ناموس دفاع دپاره متوجه کې څه به ورته وایي مونځ هم توجه غواړي خوراک هم توجه غواړي لباس هم توجه غواړي پیار هم توجه غواړي داسې یو کار نشته چې توجه نه بغیر اور صوفیه کرام فقهانه صوفیه کرام وایي چې د چا په مونځ کې توجه برابر نه وه مونځ نه کېږي چې د چا په مونځ کې توجه برابر نه وه مونځ نه کېږي نو چې د یو سړي په مونځ کې توجه نه وي مونځ نه کېږي نو ستا چې په ژوند کې توجه نه وي دا ستا به څه ژوند وي نو لحاظه د څه ضرورت دی خبره د څه ضرورت دی دا خبره دومره وایرل شوه سوشل میډیا باندې درې خبرې اوس په ټاپ روانې درې خبرې په ټاپ روانې دي یو وي اکسلیټر پیدا ستاسو د ټولو سوشل میډیا سره او بل بیر نمبر دی ټي دی کا دا د سوشل میډیا په ټاپ باندې دا یو لوی ټرین روان دی او درېیم نمبر توجه ملک کې دننه ملک نه بهر او که تاسو ته پته وي زموږ په یو اسمبلی کې په یو ملک کې چا په توجه خبره کړې هغه سړي هم سر وکړ هغه ټول سیسټم لاړ که لا نه توجه اوس انقلاب د بیرغ راغی سنو په نکاح کې څلور حروف دي څو دي زه څه وکړم چې هر یو څیز څلور دي زه څه وکړم په نکاح کې حروف څلور دي آسماني کتابونه څلور دي ما په تخبیه کې بیان کړو د شیرګل محترم صاحب شیخ قاسم صاحب تشریف فرماو ما دا څلور آسماني کتابونه څلور مذهبونه څلور مسلکونه څلور اودس کې فرض څلور جنازې لمونځ کې تکبیرونه څلور یو کاکا تبلیغ کې میاشت کې څلور یو کاکا پاسې ما ته مفتي صاحب دا هم پکې وایه که نه چې ودونه هم څلور ما یې چلو مسنا ثلاثه ورباع ودونه هم څلور ودونه دومره کور یارولي یې چې جرأت هم نشئ کولی وایي ودونه هسې دې بریتونه پرېږدي ودونه هسې جواب چې راکړه دا هغه څوک دی چې چا لا یو هم نه دی لیدلی او کني دا نور دې نران شي دا ودونه بهرحال زه چې په بیان کې دې څلورو ته راورسم که نه نو خفه کېږم دا سپین ږیري هم راته بیا داسې فرق وکړي خو دا یې چې د دې زړه سره څه وکړي دا چې د چا ودونه نه دي شوي او دا خوارې خولې مې ولیدي الله یې د ټولو د نکاح انتظام وکړي ګوره مونږ یو حجره کې لګیا یو کوم ځای کې لګیا یو بعضې خلک په کومنټس کې وایي کہ ممبر پر یہ بات نہیں کرنی چاہیے ادھر نہیں کرنی چاہیے ادھر نہیں کرنی میں پہلے د خیرن بچی راشم ګورم په حجره کې کوم ځای کې حجره کې بیا د حجرې خبرې کوو ها پښتو کې حیا ده اسلام کې حیا ده پښتو د غیرت درس ورکوي اسلام هم د غیرت درس ورکوي د پښتنو تاریخ هم سټډي کا اسلام هم سټډي کا ها په پښتو کې په اسلام کې د باجو درس او تدریس او تعلیم نشته ته د خیرن بچی ته اوس خلکو ته باجې ښې ته به خلکو ته دوپړی ښې توجه ته به خلکو ته ډولکي ښې اسلام او پښتو کې ها په پښتو کې دوپړی باجې وال شته وایي شته شته پښتون خو به هغه چې د هغه د کور مخې ته پټي کې به چا په غوږ لاس کېښود
او ټپاو چاربې ته به یې راپرېښوده هغه به راووت پراګیر به یې که د بوسو سخې به یې جوړ کړې د سم به یې دومره توبهګار به یې کړ چې د پښتون د کور مخې ته به چا سندره او ټپاو چاربې ته وي او ساز اواز به راته دا غیرتي پښتون به کور نه بهر راوته د سره او د پښتون نه دی د چا د کور نه چې د ګانو د سندرو اواز راځي د خپل هاوس خیال دې وساته دا د حیا محور دی دا د پښتو مرکز دی دا د پښتنو مرکز دی ستا هاوس د پښتنو مرکز دی دا د باجو مرکز نه دی د خیره نه دا د باجو مرکز نه دی اسلام کې حیا ده پښتو کې حیا ده اسلام کې غیرت دی پښتو کې غیرت دی اور چا کې چې غیرت نه پښتو سره تعلق نشته اسلام سره تعلق نشته چا کې چې حیا نه اسلام سره تعلق نشته پښتو سره تعلق نشته نو نکاح د تمام انبیاء سنت ده نکاح د تمام انبیاء سنت ده یو مسله ذهن کې کېږي دا یو قاعده ذهن کې کېږي دا ضروري ده بیا مخکې ځو خو دا قاعده ټول واخلئ توجه خوشحالي څوک راولي غم څوک راولي دا عام خبره ده امیر صاحب عام کړي تبلیغ والو عام کړي ده موت او حیات د الله تعالی په لاس کې دی عزت او ذلت الله ورکوي او رزق څوک ورکوي دا درې څیزونه الله د بل چا په اختیار کې نه دي ورکړي که دا رزق بل چا په اختیار کې وي کېدای شي چې موږ ټول د لوږې مړه وي موږ ټول د لوږې مړه وي رازق رزق الله ورکوي موت او حیات د الله په لاس کې دي دست قدرت کې دي او عزت او ذلت څوک ورکوي دنیا لګیا د ذلتونو الله چې عزت ورکوي د ذلت په نقشو کې الله عزت ورکوي الله تعالی عزت ورکوي لہذا مرګ او غم واده او خوشحالي د پښتنو یو خبره منم چې غم خالي رور خور دي غم خالي رور خور دي دا منم خو دې پسې به یو خبره مخکې بل هم کوم پښتانه وایي واده په ډنګ ډونګ او مړې په جړا مزه کوي لږ د واده خبره دې مولوي صاحب یو طرف ته کړه د مړي دا خبر راواخله مړې په جړا مزه کوي پلار دې مړ دی ته جاړې مور دې مړه ده ته جاړې ښځه دې مړه ده ته جاړې ما یې که ته پلار پسې خپئ ای پښتونه ما یې که ته مور پسې خپئ ما یې که ته ښځې پسې خپئ دا خو نن پوه شوم ته وې مړې په جړا مزه کوي ته مزوله جاړې دې مزوله جاړې دا کومې ښځې چې مړي ته ناست دي د ګراټین کې کلکې راوړي سړی هوښیاري کومه دا چوپ روي نیسه وې دا ولې جاړې دا نه و چې وایي غرقه شومه ډوبه شومه نو اوبه نشته او ته ډوبه شوې په څه ته ډوبه شوې توجه غرقه شومه ډوبه شومه اگه څوک ډوبېږي هغه دا نه وي چې ډوبه شومه خو ته نه ډوبېږې هسې به یې چې ډوبه شومه توجه واده په ډنګ ډنګ مړې په جړا مزه کوي دا کومې ښځې چې مړو ته جاړي زنانه اوري زما اواز پرې نه اوري کومې ښځې او دې ته سوچ وکړه جړا په لس قسمه ده کله چې زلیخې وجړل او دروازې یوسف علیه السلام ته په خپله کولو شوې عزیزې مصر یې ولیده نو دا په جړا شوه دغلته د زلیخې جړا د مکر وه کومه وه کومه وه د مکر وه بیا جړا په لس قسمه ده یا به ټول زه پوره کړم څه دې وایم یو جړا د درد د وجې یو جړا د درد د وجې څه درد د وجې بله جړا د غم د وجې کله په سکول کې کالج کې ایجوکیشن کې پاس شي الیکشن کې پاس شي یا د چا واده د خوشحالۍ د وجې نه په جړا شي چې ربه نو کله مې ځان ته کتل او کله مې تا ته کتل کله مې ځان ته د خوشحالۍ نه په جړا شي یو جړا د خوشحالۍ د وجې ده اور یو جړا د مکر ده د زلیخې جړا کومه جړا وه رب نے فرمایا ان کیدکن عظیم سورت یوسف کی ذکر دی ہاں خزو مکر ذکر کر یو جڑا دا مکر دا اور ایج سے کته د جرګې مشري او تعالی یو کس په جڑا باندې راغی او په جڑا کې درته بیان وکړ دا جڑا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا څوک جڑا کوي نو دا مظلوم دی دا جڑا دلیل د دې خبرې نه دی چې دا څوک جڑا کوي دا مظلوم دی ظلم ورسره شوي دا جړا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا څوک جاړي دا په حق دی جړا د مکر هم کیدی شي وایي جړا او یو قسم جړا پکې د اجرت ده کومه ده په پیسو به جاړي په زمانه جاهلیت کې به ښځې وي هغې ته به ویر ګرې وي څه شي مړه زده کوې که صرف دې ته یې ښځې زده کړي وي څه ورته وي قاتل الخمسین او پلان کیا
ته د 50 کسانو قاتل وې دومره بهادر وې نن دې دغه د خپې وغه دپاره وه څه دپاره وه چې واده په ډنډ او مړې په جړا مزه کوي نو دا جړا په هغه لسو کې نشته دا جړا په دغه لس قسمه جړا کې نشته چې مړې په جړا مزه کوي ما په لومړي ځل دا علم کې اضافه وشوه چې څه خلک د مزې دپاره جاړي د مزې دپاره خلک فروټ خوري مزې دپاره روټۍ خوري د مزې دپاره حلوا خوري توجه مړې په جړا مزه کوي څه ته چې مونږ مزه وایي هغه مزه ده که چې څه د پیغمبر مزه وایي بولو ها اوس یو مسله ذهن کې کېږي زما طبیعت اسلام کې به دا خبرې نه کې زما مزاج اسلام ته به خپل طبیعت وایي شریعت ته به خپل مزاج وایي یو طرف ته زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت طریقه پرته ده بل خوا تا د کلي رواج راواغستل د علاقې رواج راواغستل دي صاحب دا پلانکي کار تاسو واده کې ولې کوئ چې دا زمونږ د کلي دستور دی ولې کوئ دا زمونږ د علاقې دستور دی دغه کار ولې کوئ دا زمونږ د خاندان دستور دی افسوس تا زما د پیغمبر طریقې د خپل دستور ونورئ دا د پیغمبر طریقه موجود وه او پښتنو دا واورئ په غم او په ښادۍ کې د پیغمبر طریقه موجود وه او چا په سنت طریقه عمل ونه کو او خپل رسم یې سرته ورسو خپل رواج یې سرته ورسو دا یې زما د پیغمبر سنتو سپکاوی وکړو ته ګستاخي څه ته وایې دا مثلا زما مزاج د مزاج خبرې به نه کې یاره چې زما طبیعت یو خوا سنت طریقه بل خوا ته ماته طبیعت نیغ نیغ کې د سنتو مقابله کې وایي د طبیعت حیثیت شته وایه شته بلکې یو کتاب ذکر کړي چې د شرک بل نوم طبیعت دی څه شی دی مزاج سنتو باندې نه پوهېږي ته مزاجونه نیغ نیغ کې مثال سره خبره پوهې کې راځي شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه بازار ته لاړ غلام یې واغسته څه یې واغسته توجه څه یې واغسته غلام یې راوست خپلې محلې کمرې ورته وښودلې کوټې مکانات غلام ته وایي چې غلامه زه د آقا یم ستا هر څه ما سره تړلي دي په دې مکاناتو کې په دې کمرو کې په دې کوټو کې د یوې کمرې انتخاب وکړه چې کومه پکې ستا خوښه وي ستا د طبیعت ستا د مزاج چې هغې کې اوسېږي غلام ورته وایي آقا زه غلام یم د غلام خپل طبیعت نه وي د غلام خپل پسند نه وي د غلام خپل چاهت نه وي د غلام خپله خوښه نه وي آقا کوم ځای مې چې اوسې هلته کې به اوسېږم جنید بغدادي ورته وایي چې لباس به څنګه اچې څنګه لباس اوس اخترونو کې ما په عیدګاه کې دا چې کلې خبرې کوم دا ما په عیدګاه کې کړي اوس په اخترونو کې ته چېرته یو د مسجد امام ته ناست یې چې زه کپړې څنګه جوړې کړم لباس څنګه جوړ کړم دې ټیلر له لاړ شي ټیلر ته چې ما نه 13 انچ پینسا 15 انچ پینسا دومره غټه پینسا کې دې اے سی لګی سم 13 انچ پینسا ته عالم سره کېنه ته د کپړو تپوس وکړه د کپړو تپوس وکړه لباس به څنګه وي لباس به څنګه وي لباس کې آقا څنګه لباس چې راکې هغه شان لباس به اچوم د غلام خپله مرضي وایي وایي خپله مرضي جنید بغدادي ورته وایي خوراک به څه کوې ستا خوراک کې څه خوښ دي کله کله پروګرام به والا وایي څه به خورې خلک چې هوټل ته لاړ شي هوټل کې ډبل کارډ ورکړي هغې کې خوراکونه لیکلي ورسره یې قیمت لیکلي چې یو ته ټیک مار ډیش وتاو که سنګل خورئ که ډبل خورئ سنګل خورئ که ډبل خورئ خپل انتخاب پکې کوي خپل پسند کوي څنګه خوراک پکې غلام ورته وایي آقا زه غلام یم د غلام خپله مرضي نه وي د غلام خپل طبیعت نه وي د غلام خپل مزاج نه وي آقا څه خوراک چې بېهوشي پرې راغله هوش کې چې راغی هوش کې چې راغی هوش کې چې راغی غلام ته وایي غلام ته وایي تا خو ماته ابدیت وښوده تا خو ماله د تابعدارۍ درس راکړ تا خو ماله د فرمان بردارۍ درس راکړ زم خپل ځان ته د محمد عربي صلی الله علیه وسلم غلام وایم زه د پیغمبر غلام یم پښتونه ته د محمد رسول الله غلام یې
دې مفتي صاحب ته کښېنه دې پیر صاحب ته شیخ القرآن شیخ الحدیث ته کښېنه وایې ما ته په واده کې سنت وښیه په واده کې شریعت وښیه په غم کې په صدقه کې په خیرات کې سنت طریقه وښیه په خیرات کې مراته شریعت وښیه په غم کې مراته شریعت وښیه په خادی کې مراته شریعت وښیه کیونکې زه خپل رسم ختمومه رواج ختموم او کله کله خو واده دې وجې نه موږ د څه پابند یو د څه پابند یو موږ چې څومره پښتانه یو ټول مسلمانان یو د څه پابند یو د ټول کوغه پابند نه یو که نه موږ هسې سکولونو کالجونو کې د داخلې هم غټ غټ پیسونه دي هلته داخله هم فري ورکوي ټول داخله واخلي چې ټولې پارچې ټاپ کړي او باجه خو هسې په خپله زده کړي باجې والا خو ما ویدلي که نه او فارموله خو مې یاده ده که نه انشاءالله که در یې جوړه کړمه دې وجې نه نکاح د تمام انبیاء سنت ده نکاح انبیاء نکاح کړی ده اسلام د نکاح درس ورکوي غیر مسلم د بهای درس ورکوي د زنا درس ورکوي ها ناشنا ناشنا ګولډن کاږه واغه سمې خولې او کاږې خولې والے راوړاندې کړي د نکاح نه انکار پارټنرشپ والے رامخې کړي توجه دې وجې نه نکاح عام کو نکاح آسان کو دا ودونو نه خلکو سم قیامت جوړ کړي ما په 2008 کې واده کړی په 60 روپۍ مې کړی بیا تاسو کو چې دا د څه کړی زما د نوخار مرکز کې چې بیان کړه په ما مې بیان کړو وی واده خلک داسې کوي زه صرف وایم نه الحمدلله عملی توفیق کوم راکړ صرف وایم نه مسله لګستکو یو بیان دی یو عملی ژوند دی یو خفه کېږي مخ دا بارات نه دی بارات دا چې تاسو ورته جنګ وایئ جنګ نه سم جنګ دي دا په اسلام کې نشته وایي په اسلام کې جنې کور والا به جنې د الف کور ته راولي امام الانبیا خاتم الانبیا محمد عربي صلی الله علیه وسلم فاطمه نور نظر لخت جگر جگر گوشا فاطمه الزهرا سیدة النساء بالجنه رضی الله عنها چې کله حیدر کرار کا صاحب ذوالفقار کا داماد رسول شوہر بطول پدر حسنین کریمین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تا فاطمه په نکاح کې ورکړه نو پیغمبر خپل لور فاطمه د علی کور ته په خپله بوتلې وه صرف مسواک خو سنت نه دي ته به درپسې مسواک هم راواخلم صرف مسواک خو سنت نه دي دام سنت طریقه ده چې وکړي دام سنت طریقه ده ما په د دغه کې بیان کړه خو ما ته پته نه و چې د واده والا زما دې سره څه کار نشته زما خبره بس وینا سره توجه او لا بعضې پکې چاوي سپینې سپینې مه وایه وایه سپینې سپینې مه وایه سپینې سپینې مه وایه ما ورته جواب کړی تاسو اورېدلي ما ورته سپینې سپینې به وایو ژوند نه کام دې ټیټ کړه خالي دې ټیټ کړه کور دې ټیټ کړه واده دې ټیټ کړه توجه ما په هغه چراغ سیمنټ فکرۍ کې هلته بیان وکړم ما جینۍ کورل و جینۍ په خپله ورولي به زه خپله لور اوس په دې ساعت راولم وایي ما ورته چې هغه کوټه مو ملا سمه کړې نه ده ما وایي ځان ورته ټینګ کړه کوټه نه ده زما کار زه به د اوس کوټه هم سموم ما ورته چې هغه کوټه هم ناسمه نه ده مونږ خو د سبا پته مو چې نایې به سبا راځي وایي هغه پلار یې و چې زه اوس په دې ساعت راولم ما یې پښتانه دي یو بل چې د ایمان جذبې بیداره شي په جذبه کې راشي دا به د چا پلار ونې کړي د باجو والا مخالفت به کوم که نه انشاءالله زه پښتنو سره مینه کوم د پښتنو پارټو سره مینه کوم ها ای ایل پي سره مینه کوم ځکه چې پښتانه دي خو که په یو پارټۍ کې غلط سړي راغی ابه منې الټه پلټه او ښه خراب برخه کې شته په مولیانو کې هم ښه خراب شته په مولیانو کې هم یو ځای کې چرسیان پوډریان ناست وو نو څه علما مولیان روان وو هغه یو مولا صاحب په پوډریانو باندې سلام واچو نو هغه یو پوډري ورته وچي هله په مولیانو کې هم مسلمانان شته او خراب په مولیانو کې شته هر چا کې شته دې وجې نه ټول خلک یو شان نه دي ځکه یو خبره کوم یو خبره به یو داسې چې یو کس کې به کمزوري ټول جماعت ټوله پارټۍ کې کمزوري ټولې پارټۍ خبره نه کومه پارټۍ کې ښکلي نیکان خلک دي بزرګان خلک دي ها د حیا نه ډک دي د پښتون او د غیرت نه ډک دي غیرتمندو ته سلام کوم او دم والا سره په خپله ژبه کې بیا پروګرام کوم بهرحال ما ته وایي چې اوس هغوی وایي چې مونږ راولو ما یې را دې ولي دا طریقه ښکلې طریقه دا ده پیغمبر لور بوتلې وه فاطمه د علي کور ته
دا سنت باندې عمل وکړه دا جنګ ته ختم کړه دا بارک ته ختم کړه خیر دې په مزه مزه ته ختم کړي په سنت طریقه ودرې کوو موږ د شریعت پابند یو وایي څه پابند یو شریعت طبیعتونو پابند نه یو د مزاج پابند نه یو د رواج پابند د دستور اور ډولکو ته پکې لا څوک ثقافت وي موږ د دې پابند نه یو پابند نه یو وسکینه کنه پابند نه یو دیو جنا د حیا جون بتیرو د وفا جون بتیرو د پردې جون بتیرو د عزت جون بتیرو د پښتو جون بتیرو د غیرت جون تیرو به ان شاء الله جون بم د غیرت او مرګ بم د غیرت ٹھیک ده ان شاء الله لہذا ودونه په سنت طریقو غانا بجانا واده وایا عبادت دي څه شی دي عبادت څه شی دي څه شی دي څنګه موږ عبادت دي تلاوت عبادت دي ذکر عبادت دي ایک سے حج عبادت دی ما تار سړی په تیارې کې مخالف څوک داسې ګوري راګوري ښه او دې ته توجه وایي ځکه ته او زما مزاج کې حساسیت دومره غالب دی که دغه د دوه کسان یو بل سره د بیان دوران کې پس پس کړي نو به زه چمم چې ما دوی به څه ویلي چې دوی به څه ویلي نو ولې یو بل ته ګورې زه چې لاړ شم دوا چې پروګرام ختم شي بیا د یو بل په دیدنو مې الله مالک کړه دی اوس پلان کې راغلي ویلکم موږ ویلکم کینه ما دیو جنا بیا وروسته کوي په جنازو کې زموږ دال دي انا سیب راغی منډي راټینګ انا قبل راغی انا کته جنازې راغلی کته شپړتونو راغلی تاسو څه کې کینه ما هوترګه په سب کې تسبیح او ذکر کو درود شریف وایا تاسو یو بل لیدل نو رب غروب دی او د غب شپ د پاره اوه ټیم پورا دی الته ټیم پورا دی ما شب قدر کې مولانا سیبو جامع فاروقی نه فارغ قاری سخاوت سکه دي شاوري چرته ناس نو ما جمعه بیان کوم چې ملمره چې خلک له ټیم ډیر ورکړي څه ورکړي دا اوس وزیر اعظم دلته راغی جلسه د عمران خان جلسه هغه تاسو ویل شي بس کا ویل شي دا کار وایي چې گازر دي بار نو چې دا اوس منی خو د مولا کومه اوس ما بیان کوم ته پته نو یو کاکا پاغي کې یو بابا او دا جمعه د تقریر دوران کې ما आवाज وکړي چې ټیم پورا دی نو بیا خو ته معلوم نه بس کې وته پته ولګي دا غدي چې څنګه دا ټیم پورا دی دا بعض خلک څه چې دا ټیم لګیټ کیږي ټیم پورا دی ما ته په دې کې आवाज ورکړ ما ته چې ټیم پورا شي بیا په دې جنازه کو چې پورا شي بیا وسه کو جنازه ټیم پورا دی څړې د سچ سو میاش کې پاس مې امام ته مې سم چل دی ویا چې چپ کړ ان شاء الله چپ دی به ټیم دا ټیم پورا دی ما خدای دا جواب نه دا راشي امام ته نه لکه زه دې پیژنم او دا چې څومره دین سره تعلق دعوت او تبلیغ سره تعلق عزت به سیوا کیږي پیر صاحب خانقاه سره تعلق عزت به سیوا کیږي حج او عمره سره تعلق عزت به سیوا کیږي عالم چې څومره سړی کې سپینګر کیږي عزت به سیوا کیږي او چې د دین نه لري د مصلی نه لري د تقوا د پرهیزګارۍ او د علماء د صحبت نه لري او د باقي والي کنه نو چې څومره وخت تیریږي عزت کمیږي تاسو ګورئ کور کې خدای وسره جنګ وکړي ناغلی خدای ورته زنانه ورته څه وایي بابا اذان خو شوی ټیم پوره دی جومات ته راځئ را په مخه کې د کور نه خو راوشړل چې د کور نه راوشړي دلته بیا خو امام ته بلند بلند کېږي نو ولې مولیانو ته د توت پاڼې خو نه دي محدیم کېږي دی ورته وایي چې بابا یو کتاب دی کتاب البطن کې لیکلي دي چې د چا عمر ډېر شي او ډېر بوډا شي او دیکې میکې وایي نو جومات ته دې نه ځي کور دې مونځ کېږي زه په کور کې مونځ کوه هلته مې دې خوا راوشړه ده اخوا وشړه ولې مولا ته ساده ګل ښکاري توجه درېیم ځای پښتنو سره حجره دی کوم ځای دی و چې حجرې ته راشي نه هلکان ناست څوک تاش کوي څوک پبجي کوي فری فایر کوي لاړې ډډو کوي تباه دي شي پبجي والا خو پکې نشته که نه نشته چې څوک زما د پبجي فری فایر لاړې ډډو نه توبه د لاس وچوکې توبه ده انشاءالله کم سټوډنټان ما یونیورسټۍ کې ویلي کم سټوډنټان چې پبجي کوي فری فایر لاړې ډډو کوي دې سټډي کولی شي بارو ہوم ورک کولی شي د ډاکټر انجینیر پروفیسر ټیچر د یو محکمې بهترین افسر جوړېدی شي لہذا گیم کوه کرکټ کوه هاکي وکوه فوټبال کوه که نه مشران ته تپوس وکړه کبډي کوه کبډي چې کوم بدن جوړېږي خو دوی کورني چرګان خوړه نو کبډي کوله او ما ته وکړه چې بهرني چرګان دوی کبډي والا شته اوس کبډي والا شته پلیران د کبډي شته بهرني چرګان والا کبډي نشي کولی ګیمونه کوه چې ورزش پکې کېږي د موبایل ګیمونه تباهي ده وایي څه شی دی
هلته لکانو تاش کو په حجره کې هغه چې بابا مونږ لکان ناسې بازار دې راله خراب کړ بازار کور ته لاړ شه لور کله چې لاړه په مسجد ټوپونه چاره بابا راغی زه یې ور چرګوټي حلال کړ چې شپه تېره شوه نو ساري لور د لوپټې د پولیس کې نه د 100 روپو نوټ راوخ کړ ورته چې بابا دا د 100 روپو کاغذ واخله خو د کلي دا ټانګې نه دي بیا ناوخته نه ملاوېږي نو په وخت ځه هلته نه دې راوشړي خو الله ډېر غیرتي ذات دی حاجي صاحب ستا په دې کې سپینه ګیره زما رب غیرت کوي ستا په دې سپینه ګیره یو روایت ضعیف دی فضایل کې قابل قبول دی د جمع مونځ شو چې الله فرشته راولېږي وګورئ که امام الله رضا لپاره مونځ کړی چې قبول یې کړم فرشتې وي چې امام رب ستا رضا لپاره مونځ نه دی کړی تنخواه یې سمه نه ده ورکړې سمه تنخواه ورکوو چې پوره اخلاص مونځونه کوي په 2-3 زرو کې اخلاص کم دی په 5 زرو کې اخلاص په 10 زرو کې نشته حکومت 10,000 روپۍ ورکوي مولانا صاحب چې ما یې کړی وي لږ کار دی او کنه لګي وي باندې خو سکیږي نه موږ بس نه یو څه په مطلب پوي مچ مولیانو په لګه کار نه کیږي دا لست لګي دي ما یې خلک مې خدای مولانا صاحب په موږ ټول پويږي په موږ درديږي الله دې لري بهر مقتدیانو کې وګوره پرشتو کې یو کس زماره زړه پر موږ کړی چې قبول کوم پرشتي رب دې کوم چا دې کړ پدریم شرط د ټول سپینګیو توجه غواړم توجه پدریم شرط الله فرمایي او پرشتو وګورئ که په دې جمع کې سپینګیري ولاړي چې سپینګیري د وجه د ټولو موږ قبول کړو سبحان الله الله سره د سپینو د قدر دی ښه الله د سپینګیري ځوانه ته تورګیري همیشه نه ته به همیشه ځوان نه خو چې کوم ځوان په ځوانۍ کې د سپینګیري ادب خدمت وکړو سبا چې دا ځوان بوډا شي الله به یو ځوان پیدا کړي ادب او خدمت وکړي جیسا کرنی ویسا برنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ وعدو عبادت تھی وائی وعدو عبادت تھی تلاوت کی بان کرن ادا کرن اس مردان رابطل پکار دی وائی پکار دی پکار دی پکار دی او کم خلق چې په وضوع کې ډم توپ کوي وای دا د پیغمبر طریقې پورې خاندان او کنه دا او پښتنو دا پیغمبر ګستاخی دا کنه دا مروای کنه دا کنه دا چې په ډنمارک کې ګستاخی کې بس هغه ګستاخی دا چې په هالند کې ګستاخی کی پھر تم مارے قلندر مارے مجاہد بنتے ہو سر کو چوکو چوراہوں پر نکلتے ہو اوہو بڑی زیادتی ہو گئی چې کافران ګستاخی کوي ګستاخی دا کوم ډم توپ کو خیر دی وای دا ګستاخی نه ده وای کنه نه ده دیو جن ګستاخی نه ځان بچو د نوجوان نسل د تباہی نه ځان بچو د نوجوان آیس نه بچو منشیات او د خیبر پختونخوا پولیس محکمه خصوصا آئی جی پی د پولیس محکمه معظم جا انصاری د خراج تحسین پیش کوم چې په لومړي ځل باندې د خیبر پختونخوا د محکمې د منشیاتو خلاف یو لوی الټ اقدام وکړ او دا ښه اقدام دی ان شاء الله الله به خیبر پختونخوا د منشیاتو نه پاک کوي ان شاء الله دا چرس به ختمېږي دا پوډر به ختمېږي ان شاء الله او عجیبه خبر ده چې نوې شی راوځي تجربه کېږي په پښتانو باجم په دې تجربه کوي تجربه کېږي په پښتانو توجه آیس راوځي آیس ما یونیورسټۍ کې مې دلته وایم توجه پهله چې دا آیس څوک څکي د پیشن په تورې څکي په څه باندې پیشن د بارش کی بیا تباشی زندگی تباشی اور 400 عالم شروع کی ولګوا وراکاله ډکا دم واخدا ولګوا ورکه یو کش چرس اور سیرکوټ ورته کتا سو کې څوک ناسي دلته پیره ما پی واړه بیا برابروم توجه دا سیرکټانو والا دا سیرکټ الګ سیرکټ ورس کی سور برابر سور خما کېږي زبر برابر کړ ان شاء الله توجه لګیرو باسم او باندې پکې دومره کمال استادان دي ایا پکې زه په پوز لګي په نو زه په وګور مې په شام ټوم دیم لګیرو باسم ته لګور راغلی دا ته لګیرو باسه ته لګور راغلی نه ور استادان خوري دا دوه دې نه ونما ها د مسلمان په خله خو د قران تلاوت کې ظالمه د مور په خېټه کې چې تا د مور په نفس کې چې تا د خوراک ملاوېده نه په خوله نه دی ملاو شوي په نوم سره ملاو شوي هغه خوراک د نوم په ځای درته هغه ګن هغه وینه
ستا خوله د هغې نه پاکه ځکه ساتلې شوې ده رب ویل چې دې دنیا ته راشي دې به په دې خوله باندې زما نوم اخلي دې به په دې باندې لا اله الا الله وایي په دې خوله باندې د قرآن تلاوت کوي ذکر به کوي تا به کله پکې یو طرف ته شونډه را پړسولي کله د بل ځای شونډه را پړسولي تا پکې سم کیټو دي جوړ کړي کیټو پهاړ دې سم کم از کم دا خرافات پرېږدې دا منشیات ختم کو اور حکومت سره به د منشیاتو په خاتمه کې تعاون به کوي انشاءالله دا وجود که څوک څه به کوو منشیاتو خاتمه کې تعاون به کوو حکومت سره تعاون به کوو او دا د چرسو چې کومې اړې دي وایه دا به د حکومت په نوټس کې راولې که نه به راولې راولې به دا څه کسان لاس کته کړي دي یې جوړ خرڅوي وایه منشیاتو خلاف حکومت سره تعاون به کوي انشاءالله کوم انشاءالله دا آیس نه 400 پوړونه خیبر پښتونخوا پاکو به انشاءالله د نوجوان نسل د مستقبل د بچاو کوشش به کوي انشاءالله دونه په سنت طریقه خو واده ورته یو جمله وایم واده وکړه خو مور پلار پرې نه دی مور پلارو بس مور پلارو یو ولک واده مې واده وکړه خو مور پلار الله دې د والدې په عمر کې برکت کړي او والد مرحوم محترم ته د الله مغفرت نصیب ولک واده ما واده وکړه خو مور پلار په ما ته چې نه مفتي صاحب مور پلار زما مور پلار دي وایم مور پلار پرې نه دی وایي مور پلار زما مور پلار دي او چې واده وشي توجه پلار الا شي مور بلا شي ښځه نعمت الله شي نعمت الله اوس تشریف راوړه پلار الا مور سمه غټه بلا ښځه نعمت الله ښځې بیا بېلابېږي وایي مور او پلار بیا د تمام انبیاو سنت نکاح ده د تمام انبیاو سنت حیا ده د تمام انبیاو سنت خوشبو لګول دي نمبر 4 د تمام انبیاو سنت یو د مسواک فواید دي یو د مسواک فضایل دي د فضایلو تعلق آخرت سره دی د فوایدو تعلق دنیا سره دی فضایل به د تبلیغ والا بیانوي څوک او فواید درته زه بیانوم توجه چې چا سره پخوا به دا مسواک د مشرانو ته پتې دا سپین ږیري مشران زما قدردان چې څومره ناست دي دلته به د جیب سره د مسواک لپاره یو نري غونته اوږد جیب و چا لیدلی د مسواک لپاره جیب چا لیدلی و وجه څه ده دا مسواک به دلته په هغه جیب کې ځکه پروت چې دلته زړه دی او دا سنت دی د سنت د وجې چې په مسواک د الله طرف نه کوم نور راځي نو هغه به په دې مسواک راته مسواک زړه ته نږدې او د زړه نور ته منتقل کېږي تو نوراني کېږي ستا زړه نوراني کېږي مسواک به دلته هغې کېښوده دا پټو دلته دی دا پټو پته نشته کوم پټو یا چې هر ځای په کار راځي هغې نه بغیر چې کار نه کېږي بهرحال ماسخوتن چې ته کېږي بالغ لاندې مسواک کې د سر براپاسې پیله به مسواک کې دا بالغ لاندې مسواک کېښودل ښه د مسواک د نیولو طریقه دا ده دا 3 ګوتې به بار کړي دا وړه ګوته به دننه کړي دا ګوته به ورته اړمه کړي زده م شو طریقه که نه دا طریقې سره مسواک ونیسه دا به د نږدې نه بیا راشي هلته بیا خلک ښه په سهولت بولو یو مسلمان مسواک توجه یو انګریز ساینسدان یو انګریز ډاکټر په لار تېرېده دته چوکت وی کیا کرتے ہو دیوتی یہ تو ہمارے نبی کا سنت طریقہ ہے لازم پیغمبر طریقہ دا اگر انگریز ڈاکٹر ہوتی اچھا اس انسان کے جسم میں ایک ایسی قسم کی بیماری ہے جو اس انگلی کے دبانے سے ختم ہوتی ہے اب تو پدی طریقے سر مسواک کونی سے دا گوتا دباوی گی وای دباوی کنا کدا چا سمجھ کے نہ چا مسواک پر واپس دے بیا راکے دباوی کنه دباوی ها مسواک دې طریقې سره ونیسه مسواک چې وړوکی شو دا پاک ځای کې ښخ کړه وایي کیدای شي د مسواک د وجې دې نه غټه ونه جوړه شي او د قیامت په ورځ د دغه ونې د سوري لاندې الله ځای درکړي دا پاک ځای کې چې کله دې طریقې سره د نیولو نه دا کم شو نو دا بیا پاک ځای کې ښخ کړه بل جیب کې تا سره مسواک پروت و تا په ګاډي کې سفر کوو اکسیډنټ وشو دا د مسواک پایده د هډوکې بله ماتېږي حکیم محمد طارق چغتائی لاهور والا وایي په لاهور کې زه را روان یم ګاډي کې یو نوجوان هلک دی پټې شټې سوٹ بوټ اچولی جینس پہنے ہوئے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آ رہا ہے وہی اگر نوجوان را پریوت پسل گیا لڑکڑاتے ہوئے موٹر سائیکل یو خوا لاړو او دې بل خوا لاړ وایي ما ګاډي ودرو زه راکوز شم وایي ته زر زر داسې ځان وڅنډه او موټر سایکل یې رانیغ کړ وایي زه راغلم ما ته چې بیٹا تجھے چوٹ نہیں آئی تجھے چوٹ نہیں آئی وایي ما ته وایي چې انکل
चोट कैसे आएगी, मैंने मोटरसाइकिल में मसवाक रखा है, मैंने मोटरसाइकिल में मसवाक रखा है। और अब जंग के सहाबा पर टूल सुनत और अमल करियो को गलबा न रात तवज्जो मसवाक ओ बेलना हां गलबा न रात सहाबा मस्जिद के मशवरा शो वही द कम सुनत कमेली यो बते मुख मसवाक बानी अमल प्रेखे बस बांधी मसवाक दबुल ने द मसवाक बराबर ड किरामत कर और द अगर नेर पगार के नास्त और टूल मसवाक शुरू को सी शुरू करो द काफिरान मुखबिर रागी चिवी कतो मंडी करी अखपल लखकर तवीची उधर सारे मुसलमान इकट्ठे हुए हैं और दरिया संतों को तेज कर रहा है और मालूम होता है कि तुम्हें कच्चा चबा लेंगे। कच्चम हुई गाहुना तीर की दूरी से सरकार नो डाल सरकार नो नेजे सरकार नो दारिस सिस्टम हुजुदा दी गाहुना तीर की अगर कासिद मन निकली वही आगे पतिख त मजबूर शो वही आगा दखीमो अगर रसे उशले दी और अगर मुगी कुवत और आगे तर्जुमा दादा और हान दिया अगर कटवे उल्टा शोखा बचाता है जिंदगी की चाचे तक तूर कादो वाले पटकू वाला तो गलबा मिलाओ शो करना देखो ऊपर नीचे आगे पीछे देखो मिलाओ शो का मिलाओ नशो आधा पटकी पर जोर दी तूर पटकी पर जोर कारक करना और चरता तूर पटकी खिलाफ रावस चरता स्पिन और चरता चाना तूर पटकी को पर पलरजान को चरता स्पिन पटकी को पर पलरजान को चरता जड़ पटकी को पर पलरजान को अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर हर यो खपल असर दे हर यो खपल असर दे और कर संगे को तूर और को स्पिन और को जड़ी पटकी जमा द नबी सुन्नत दे सुना लो द पटकी कदर को द पटकी वाला बम कदर को द पटकी वाला बम कदर को द पटकी वाला बम कदर को गिरी वाला बम कदर को गिरी वाला बम अम्मा मुला का वोट राके कर राके रा मसल जान लगा कुछ जो खत्म में वो दीपा खबर को द खत्म में वो दीपा की मरगतिया बकवे कवे इंशाल्लाह कवे इंशाल्लाह सुनत तरीका वो तो को गाना बजाना डंग डुंग तुरे बाजे ढोलकी उसनी सड़ी नेवी चिकम नेवी कोर्सुना की तैयारी जो कि कम जाली द गाना बजाना जान बच को सुनत तरीका वो आदत को इंशाल्लाह शादी बा खाना आबादी और कुतुरे बाजे पकी ढोलकी पकी अल्लाह व अल्लाह रसूल खपको ब्याह शादी खाना आबादी ना शादी खाना बर्बादी दा और चे पगाना बजाना पडंग नु बाजू 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 और पतुरो और पडोलको बांधे को कल वदुना शुरू की न अल्लाह खपक अल्लाह रसूल खपक न पडुन पे रोजम खुशाला पद्रेम रोजम खुशाला पसलूरम रोज ब्याह ख्वाख है देन कुर पैनल मीची द पेशावर द सनमो बसमीच द पाकिस्तान ओए से द पाकिस्तान द इंडिया बसमीची दा कुरुने के द ख्वाख है देन कुर मीचुना शतक निष्ठा वा शतक निष्ठा और यौम मोर्चा के वर्त बिया ख्वाख वला जमा पदी बयानम चा टिकटॉक वाला से क्लिप जोड़ करी अगर पबले मोर्चा के वत इनगुर वलाली अगर ख्वाख है कुछ मां पैदा को मां घट को मालवी को स्वेदराना वाओ अगर इनगुर वत उमे गाठो पैमाने पोखतनो कुरुने की दाम मेचुना शतक निष्ठा قال ख्वाख इनगुर और खबरी दा सर का कारून पकी सदी देखो नखल खपा कबूली शने नगुर दादा हैसियत पके दा अंपायरी दे कला वची چې دا رول پکې څه دی دا اوس اسمان ته ختلی اسمان دا را کوزیدی نشي په سنت طریقه چې دا پګانه بجانه واده کړی دی سه پټم تو به واده کړی الله بسم الله وی غلطه کړه سبا چې الله بچی ورکی کنه هغه بچیو به داسې کرنګېدلې کنځل کوي چې دا غي معنی چرته په ډکشنری کې نه ملاوي هغه چې کوم دی معنی چرته مين لسان العرب ګورو مصباح اللغت ګورو که منجد ګورو چې دا لغت الله اهتمام وکړو د استغفار ذکر وسوک سوک ان شاء الله ما تصویر راکې پس ما غړي شامه سره دي دا تصویر څه شي دا چا په کار دي دا تقسیمي دي نه دا تلمات نه څوک تصویر کړی دي نه ساده کړی نه ختم نه وخت کړی دا الله سبحانه وتعالى یوازې ما نه وړي تا ته قرآن نه کړه توجه دا تصویر دي د پنده شیخ او مربي څوک یادو پیر عزیز الرحمن هزاروی سے کوم انداز کې انداز کې وایي هزاروی سے علماء سره په تعلق ساتي نیکانو صالحو پیرانو بزرګانو سره او تبلیغ والو سره څلور میاشتې وسوک څوک لري تبلیغ دي
لاس تاسو کته کې زه ورته پوښتنه څلور میاشتې تاسو کې لګولې چا دي چا دي شغله لاس شو چا دي یو دو درې سل ماشاءالله زه یو خبره وکم آټه مې نمک څلور میاشتې وکړه لګوي زما په کراچۍ کې بیان 11 او 12 ربیع الاول دا په کراچۍ کې زما چې کوم د څه بیان نظم دا بیان په ډاکټر منظور مینګل صاحب کو خو دا 2-3 کال نه ډاکټر منظور مینګل صاحب هغه راځي پېښور ته مفتي شهاب الدین پوپلزی صاحب راوړل کې تاسو یاد په ربیع کې پروګرام نزال ته پروګرام بیا په د تبلیغ اجتماع نه اجتماع د مرګ اجتماع د مې سچ مو چې کوم باروان ته سره او چې حلوا پتی بهر لا اجتماع مال په ځلمان کې تعلیم قسم کړنګې د تعلیم کو تاچو بیا زموږ د کلی مشر یو سپینګیره دي سبو هغه تعلیم کو ا تعلیم کې چې ما نه تاسو کې دا څلور میاشتې ما څنګه ولګولې وای دا تبلیغیان نه دي په دې دزمن سره ما هم نه کوی وګاش دي وای دې په تلو راتلو وی ما ته چې صرف څلور میاشتې ما جوړ حج مې کړی توافونه مې کړی نو ما نه وړه کړ 15 وخت مونږ گزارم وای تبلیغیان وی چې مونږ دا څلور میاشتې ما چې تبلیغیان وزګار یې ځامن له وتونه کوما ودونه وی تبلیغ والو خبره مې ونه ځامن له ودونه وکړو نو انګوریان راغلي او لږ وخت پس الله دوسی راکړه نو یو نوسی مې زیل کا څه شي کا زیل په پیژنې تاسو کنه چیر یې کا جړای کا دا یو بیماری د ماشومانو زیل کا نو چې کله زیل کا نو یې په دې کې چې کړي خطا برکې او ته چې چپ شا ویغه چپ کېدنو دا کمره کې ډیوډه کې ودین خو سپینه دیره مې دا بوډایم اجیم روز مې راځي د خوفناک ډراونیم و دې نور مې کړ سر کا او د دې ودونو مس مې ځان غلې کړی وای ماشوم چې وي تاچو وای ماشوم ما پسې راوسته کمرې وای کولاو او دې ماشوم ته چپ کی او کنه چپ کیږي او ما ته ګوته ونی سره چې ماشوم فورن چپ شو په ما وختو درې چې دا انګور مې دی ورځ نه راوسته چې اوس ما ته وایي چې باو بستره مې راواغسته امیر صاحب ته مې ور وټکاو د دې محلې څه نوم دی انیس آباد د محلې امیر صاحب څوک دی امیر صاحب څه شي شته که نشته شته کم دی نو نایب پکې شته د هغه سړي بل امیر صاحب پاسه که نه کم یو دی زاسې څلور میاشتې یو کس ودرېږي چې ښه مخکې خبره بوزه به دوا کړو بس کړي تاسو یې څه خوند درکړ واده ته چا دی چې ما ته متوجه شي وي امیر صاحب ته مې وویل امیر صاحب ستاسو نوم دی مشتاق احمد کار سم ټوله کار کو تر اوسه مسؤلیت ګورې انشاءالله هسې په بالټین کې صحیح ختمه کړه ولیکه اراده ولیکه چې نن هغه ولیکه او یو کس نه دي داسې کسان چې شل کال یې مونږ لیکلي یو ورځ یې لعنه ده لګولې اوس ولیکه توجه امیر صاحب ته چې وایي امیر صاحب ستا خبره خو ټیک وه هغه انګور راته اوس کور کې وایي چې باو وی ما ته کور کې باو ویل لاړم څلور میاشتې مې لګولې نو تاسو ته وایي انیس آباد والو وردګ والو سرډیرو والو چارسدي والو تاسو ته چې کور کې باو وایي بیا به ځئ که د باو نه مخکې به ځئ نه د باو انتظار کوئ وایي که نه د باو انتظار کوئ که د باو نه مخکې به ځئ مخکې اور که د باو انتظار کوئ نو انشاءالله خواتین اسلام مسکولات راجمع شوي د واده کور کې زما بیان اوري که نه اوري اوري نو واوره تا به په لوډ سپیکر اعلان کوي د جنازې د مور اعلان نن درته انټرنیشنل اعلان کوم او زنانو او خواتین اسلام او مستوراتو ستاسو دا حضرات دلته مولانا صاحبانو په ودونو کې پروګرام کې ما هم ښه ستړي کړه دا ستړي شوي دي ستاسو حضرات زنانو دوی چې کور د درځونو په دروازه کې ودرېږئ استقبال یې وکړئ د پروګرام مبارکباد ورکړئ او بیا ورته په دروازه کې ووایئ چې اواز ورسېد که نه دا بل خبرې واورېده وایي که نه واورېده ما په سوابع کې بیان کوم تراو کې روژه کې د اخیرې سره کې نو چې ما دا خبره وکړه نو خلکو ته مې چې سم خیال یم زنانه په کورونو کې واورېده ویم کور ته م زړه کېږي که نه ما ته چې مفتي صاحب پېشمني به م اتفاق والا سره کوو بهرحال کور ته چې لاړ شي انشاءالله او د اتو کالو د لسو کالو دا ماشومان له ودرېږي پسې دې کې یو پیدا خو دا چې له خوب ورځي وتښتي ماشومان ودرېږي بس ما ته متوجه شي دا ماشومان دروغ نه وایي ماشومان دروغ اوس کښېنئ تاسو دې ماشومان ته وایم زما د پاله ور زیات څه کوي چې ما دا چا خیال ساتلی کښېنئ زما دومره دومره پین دي دومره دومره پاله ور دي
کوچې غونډه شي وي ما سره په وایس خبرې کوي وایي دا هغسې یم ما یې ښه ستا وټساپ شته واړه واړه وایي توجه د هغې وجه دا ده او ماشومانو کله چې کور ته لاړ شئ که نه یو دې کې دروغ نشته که چېرته مېلمه ورته ور وټکو او پلار ورته وایي چې ورشه ورته چې پلار مې کور نشته نو د ماشوم مېلمه ته څه وایي مېلمه پلار مې وایي ماشومانو کې دروغ مېلمه پلار مې وایي چې زه کور نیم یا الله شکر دی چې ماشومانو کې رښتیا دي څه دي او ماشومانو کله چې کور ته ځې اوس د دعا نه پس پروګرام ختم شي که نه نو تاسو به دروازه کې ودرېږئ نو چې کله چاچا کور ته دننه کېږي مامام کور ته دننه کېږي نیکه پلار نو غوږ به کېږدئ که چېرته په دروازه کې وي چاچي چاچا ته او مامي ماما ته او مور دې پلار ته او نیا دې نیکه ته په دروازه کې وي چې بم نو رابه شي د امیر صاحب څه نوم دی مشتاق امیر صاحب ته وایي چې مشتاق امیر صاحب زما مور خو پلار ته بم ویلي دي بیا به بستره راوړي ټیک دی انشاءالله سم یو درست به وي دا بسترې به وي دا خوراکونه به وي دا اقرای مسلم به وي زه خو دې له راځم خو اقرای مسلم به ښه برابر کوې ښه ګپ شپ ونه ور د پارني چرګان کرام زلمه ایو مولوي صاحب راته دکان کې ولاړ وي او امیر صاحب راغی چاکلیټ راکړه ټاپي راکړه پلاستیک کې دلر راته چې مولوي صاحب اقرای مسلم قبول کا او چې ټاپي چاکلیټ ټاپي کو پیژنې کنه او چې هغه مې ور راته چې مولوي صاحب کاله وکاله سي مې په چاکلیټ خو څوک سیروزه لمونه سي مړه مطالبه د کار کې ورکه ټاپي چاکلیټ راکې نو کم از کم مطالبې ته وګوري چې څوک سیروزي له وسولې د څه اکرام پکار دی خو کال والا د چیري او د ګډان نه بره خبرې وي بهر حال الله دې موږ د اکرام مسلم توفیق راکړي په سنت طریقه ودونه کوو د علماو خیال به ساتو ان شاء الله دې وجه سنت مطابق ژوند به تېرو ان شاء الله که تاسو جذبه زده کوئ اسلامي تاریخ زده کوئ قرآن حدیث نه زده کوئ علماو نه چا نه تسکرین نه مه زده کوئ ته د ارطغرل نه ماته ځان نه راضي جوړوې ما ته یو کس تپوس چې ارطغرل باره میں کیا کہتا میں ارطغرل باره کې درته وایم د ارطغرل چې کوم سیریز دی د اسلام هسټري بیان ده په بیکګراوند کې ساوند شته که نشته شته که نشته دا ساوند جایز دی په اسلام کې ولې باجي والی څه جایز دی ښه د غازي ارطغرل د یو جینۍ سره د نکاح نه مخکې د عشق پس منظر شته که نشته وایه شته که نشته نکاح نه ده چې د عشق او محبت خبرې دي دا د مجاهد په جامه باندې داغ دی که نه دی دا د اسلام تاریخ ته هاتي کې دان دکانې کې اور کانې کې اور یو طرف ته خو تا ته سمجاوي څه ته پکې ګورې څه دپاره میوزیک دپاره یې ګوري که کله زنانه پکې پایپ کې دا هغه پایپ ګوري چې څنګه ګزار یې وکړه ته چې دین زده کې جذبه زده کې قرآن نه زده کا حدیث نه زده کا ها راشه عالم نه زده کا لہذا دا څیزونه ما ورته دیني ترقي نه راکړي کنې دا ترقي نه ده میوزیک دی خلکو ګډوډ کارونه جوړ کړي لہذا سنتو مطابق ودونه به کوي انشاءالله په دې کې هیګانه بجانه ډولکي تورې او باجو ورته مو وایه باجي بندي باجي ډولکي په سنت طریقه ودونه کوو باجو والا خبره څوک نشي بس په تاسو پاسې کې غاړه ٹھیک ده باجی ماجی دا زما ستا مستقبل تواقع په سنت طریق ودونه ګانه بجانه ختم کو الله رضا کو د الله رسول رضا کو دوه ورځې ژوند د شاعر وي د یارانو کاریډور ته وار په وار ځي د ملکي سختې نارې دي د دنیا به څه مزې څه به خوراکونه څه به سورنای څه به خوند څه به کشي د دنیا به څه خمار زندګي د مؤمن د مسلمان د کلمه ګو مرګ راتلو سړي مزې شروع کېږي اسی نه مړ شم دا پاتې شه هغه پاتې شي نه جي د مؤمن مرګ راتلو سره مزید دي وایي د مرګ راتلو سره مرګ راتلو سره ستا قبر به د جنت باغچه زمیندار کاکا هرات کې چې کېني او ډولکي تاویږي او پټېږي او اوبه راوځي په لښتې کې څومره خوند کوي دا به څه باغچه الله دې زموږ د ټولو قبر د جنت باغچه کړي قبرونه د الله باغچه کړي او د جنت نعمتونه دي لږ ځان ټینګ کړو لږ ځان قابو کړو چا چې دنیا کې ځان ټینګ کړ رب یې فرمایا نزلا من غفور رحیم نزلا میلمستیا وی غفور اور رحیم رب له طرف نه میلمستیا وی ها لږ ځان ټینګ کې جنت ته چې لاړ شو الله دې موږ ټول بوځي
دا نه غواړئ چې په جنت کې تاسو ټول میلمانه یې الله تعالی ستاسو د ټولو میزبان میلمستیا به الله کوي دسترخوان به الله تعالی دعوت به الله تعالی اور میلمانه به جنتیان یي لږ ځان قابو کې حلال حرام تمیز وکړئ جایز ناجایز تمیز وکړئ بازونه بایکاټ کوئ به انشاءالله ورځي دا خبرو باندې اکتفا کوم دا خوشحالي د کور خاندان علاقې لپاره الله د ډېرو خوشحالو سبب ذریعه وګرځوي یو جمله دې مسواک کې پاتې شه 13-14 کې زما سهار اندرونو تبلیغ کې چې راغلم ما درس قرآن کې دا خبره وکړه چې دا مسواک چې کله تا اودس وکړم نه بند آنګ پر مسواک وپیر نه داسې کول زده شو که زده نه شو او په غوږونو داسې کول چشم امراض د سترګو بیمارۍ او د غوږونو بیمارونو به الله نجات درکړي ډاکټر حاجي ظاهر شاه اپریدي ما سره په ترجمه کې درس کې به کېناست ما ماسخوتن ترجمه کوله غټ قرآن شریف یې کولاو کړو غټې چشمې به یې اچولې ما درس کې دا و چې مسواک مګه داسې د دې دغه فایده چې د سترګو تکلیف به الله ختم کړي زما په جهانګیر کې بیان نو زوی اسماعیل اپریدي ته ما وي ګاډي راول ما بیان لګوزه حمدي صاحب کوزګاډي راول اوس حاجي صاحب شاته ګاډي کېناست زه او زوی مخکې کېناست هغه ډرایوینګ کوم نو ما ته وایي چې مفتي صاحب یو کار دی ما څه کار دی وایي زه چې کله اودس کوم که نه مسواک راواخلم نو ته راته یاد شي نو پیله تا ته دوا وکړم نه بیا چاړه ته هم کوم ما ورته یې وجه څه ده بیا د مسواک خبره یې داسې کړې وه نو ما هغه عمل شروع کړ داسې به مې دا مسواک مګه الله مې نظر داسې ټیک کړ چې هغه درنې چشمې مې ختمې کړي او په وړوکي قرآن شریف کې تلاوت کولی شم نو ما سره 100 لایې والا قرآن شریف په موبایل کې دی نو ما د موبایل قرآن شریف راواړو ما یې ته وګوره دا درته ښکاري په موبایل کې چې کوم قرآن شریف دی په هغې کې راته تلاوت وکړو مسواک په یو سنت کې چې دومره لوی خیر دی نو وایي د پیغمبر په سنتو کې او د پیغمبر په اتباع کې خیر شته که نشته شته که نشته په رواجونو کې کامیابي ده که د پیغمبر په سنتو کې او هر مسجد کې د قرآن درس کېږي ستاسو جوماتونو د قرآن درسونه کېږي د حدیث درسونه کېږي د ظلمان تعلیم کېږي کش مشوره 6 نمبر مذاکره مراقبه ختم فاتحګان وایه کېږي کېږي که نه کېږي او چې مردان شریف یو کس ته ستاسو مسجد د قرآن درس کېږي ماتې او د حدیث درس کېږي وایي اوجي ویم کش مشوره بیان تعلیم مراقبه کېږي وایي اوجي زه خبره کوم دې ما ته وایي اوجي 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 ما چې دا ټول اعمال ستاسو مسجد کې کېږي که نه او ته ما ته وایې چې اوجي اوجي ما ورته ته پکې پخپله موجود یې ما ته وایي نه شته بس حافظ صاحب قاري صاحب ډاکټر صاحب ماسټر صاحب ممبر صاحب چیرمن صاحب کاکا ماما جي صاحب او امیر صاحب بس ملګري جوړاوي ته په کروز مې ظاهر لګېدلي جوماتونه به بازار انشاءالله ستاسو مساجدو ته چې تبلیغ والا راشي ټول به دې تښتو انشاءالله چل انشاءالله تښتو به دې توجه تښتو به دې تبلیغ والا سره کینو به انشاءالله شبي جمعې که ستا شبي دواري شبي جمعې له څوک څوک دي زه ګورم چې د چا لاس ښکته دی زه به شبي جمعې له ولې دیوبندیان نه یاست زه به شبي جمعې له جومات کې اعمالو کې جوړاویږو به حق مربوط دفاع به کوو انشاءالله د مصر سرحد دفاع به کوو انشاءالله ملک خدا د پاکستان دفاع به کوو انشاءالله الله خبر باندې اکتفا کوم الله دې زموږ ستاسو د ټولو حامي ناصر شي نیکې هیلې احترامات تشکر بار بار داسې